وی زما پلارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاړه او طرز کې د الله پیغمبره زما یو زوی دی هغه لما په تحفه کې خپل غلام ورکړه چې دا ستا شو په هغه ټایم کې غلام به د 100,000 دراهمو د 150,000 روپو دراهمو غلام به خرڅېده وی دا مې خپل زوی ته تحفه کې ورکړه نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی ستا لور اولاد شته وی او د الله پیغمبره لور اولاد به هم شته نبی علیہ السلام ورته فرمایي هغې له دې څه ورکړه وی د الله پیغمبر هغې له خو مې سم ورنه کړ نبی علیہ السلام ورته وفرمیل شا به لاړ شه د خپل بچي نه دې دغه غلام واله تا نورو بچو ته نه دی ورکړی صرف د یو بچي ته دی ورکړی شا به دا واپس دې واله او که نه د ټولو بچو ته هم دغه رنګې ورکه صحابي ته نبي علیه السلام فرمایي چې زه په ظلم باندې ګواهي نه کومه دا ظلم کې یا ټولو بچو ته ورکه او که ټولو بچو ته غلام نشي ورکولی د دې بچي نه یې واله نن زموږ معاشرې ته راشه زموږ په معاشره کې دا حدیث ولګوه د یو سکه بچو یو پلار د یو بچي سره به یو رنګې راویي د بل بچي سره به بل رنګې راویي پیمان یې وایو موږ د بچي او د لور په منځ کې هم فرق کوو حالن کې دا نر بچی او دا جینۍ بچی د یو د مور خېټه ده لیکن فرق پکې کوو بچي ته میراث میلاویږي لور ته نه میلاویږي د دې تپوس به قیامت په ورځ الله کوي دا ونه وایي چې کنې یرې ما نه خو په تپوس نه کړي چې زه پلار یم نبي علیه السلام صحابي واپس که چې زه په ظلم ګواهي نه کوم دا خو ظلم دی پیمان یې ووایه زما بچی چې سکول ته ځي زه هغه له 120 روپۍ ورکوم لور مې چې سکول ته ځي پیمان یې ووایه 10 روپۍ نه زیاتې ورکوو لور ته په خپلو بچو کې دومره فرق کوو چې ماشومتوب له والې تر مرګه پورې تر بلوغه پورې تر واده پورې د خپل لور سره او د زوی سره والله چې دومره فرق کوو لکه ځمکې نه اسمانه پورې